وطن مجنون ولی لیلا وطن مجنون ولی نعرہ ولی ډیر محترم صدر محفل د عوامي نیشنل پارټۍ د صوابۍ ضلع محترم صدر حقانی صاحب په سټیج موجود د صوابۍ ضلع زما ډېر درانه خواږه مشران ما ته مخامخ ناست د هغې کلي د هغې علاقې کمې علاقې ته چې زما قر نیکه زما ستاسو مشر خپل کور ویلی دی د صوابۍ سپین ږیرو مشرانو همزولو وروڼو ګلالو بچو حقیقت دا دی چې د هر ځل په شان منګینو او باچا خان بابا چې صوابۍ ته را دویم کور ویلی دی نو زه دا یقین سره وایم چې دی ستاسو د مینې د صوابیوالو د اړخه چې کومه مینه هغه ته میلاوې ده او موږ په د دنیا کې هر ځای کې بې مینې پاتې شو خو چې مینه م پکار نو انشاءالله صوابۍ ته به راځو کومه مینه چې تاسو موږ له راکوئ کومه مینه چې تاسو موږ له راکوئ دا حقیقت دی چې د مینې خو مړښت شته نه خو خدای شته که د بابا نظریې د بابا سوچ او فکر او د بابا نښو سره چې څونه مینه د صوابۍ د پښتنو د دې سپین ږیرو د دې ځوانانو ده زما کامیابي به دی چې عمده مینه په هر پښتون کې راله انشاءالله پښتون به په هغه ورځ په خپله کامیابي حاصلوي ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو زما او ستاسو کورنو د وینو دا تړون چې څه د پاسه 100 کاله اوس کېږي چې زموږ او ستاسو مشران کور په کور کلي په کلي د دې دپاره راپاڅېدل چې هغه د پښتون قوم د هغې وخت د ستونزو نه رابار کړي ستونزو کې ستونزه د انګریز د غلامۍ نه د ازادېدو وه او دا عجیبه مشرانو زموږ چې دې سره ټوپک نه و کوتک نه و خو د نظریې هغه طاقت و ورسره چې انګریز له یو ټوپک او یو کوتک هم ماته ورنه کړه خو د خدای خدمتګارۍ د مینې د محبت د یووالي د اتفاق په پښتنو کې د طبقو نه بالا یو داسې تحریک شور شو چې هغه تحریک او د هغې نظریې انګریز په دې مجبوره کړل چې هغه دا خوره هم د خاورې د خاوندانو ته پرېږدي او د دې خاورې نه دې لاړ شي زنده‌باد 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 صدر صاحب زنده‌باد ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو باچا خان او خدای خدمتګار چې صوابۍ پہچان دی چې باچا خان به جیل ته ته نو صوابیوالو به خپلې کډې اول راغشتې وې چې موږ به باچا خان نه مخکې شو نه په معافینامې دستخط کوو نه بل څه لالچ هم شته چې صوابۍ پېژندلې ده او انشاءالله موږ به ټول عمر صوابۍ هم په دغې مخ پېژنو دا خبره مې دا ډېره لږه دې پورې وتړله چې اوس هم دا خلک راپاڅېدلي دي او دا هم ځان ته صوابیوال وایي انشاءالله ټول عمري دی بي زه چا پسې ډېره خبره نه کوم خو حقیقت تلخ دي یا خوږ دی خو دا به وایم یو سړی مثال د سکول مالک و هغه دغې سړي څنګه چې هغه د شو داسې به انشاءالله د هغه هم څوک نه شي دغه سړي راوچت کا ولې 15 کاله په پېښور کې سپیکر کېنو وې ځلو بیا یې 15 کاله په وفاق کې سپیکر کېنو وې ځلو نن یې د عرباو او د کرباو مالک کړی دی دا ډېرې خبرې کوي ما پسې به هم ډېر چغېده خو خیر زمونږ دا انشاءالله مونږ یو او مونږ به یو او دا د کدو هغه بوټی و دا د کدو هغه بوټی و د چنېړو منې ساس کې ته دا بوټی نه دی شوی هغه پخواني ته بیا هم لږ تکړه وه ته کو ځان ته صوابیوال وې او پښتون وې نو بیمانه
راپاسو د دې ثوابې والا په مخ کې کم سے کم دونه وضاحت وکړه چې 2 ورځې ته په یو سیف هاوس کې پرویز خټک او ته ناست وې او پرویز خټک پریس کانفرنس وکړو او ته یې خوا ته هغه څخه مخ نیولو او ناست وې نه درنه خبره کېده او نه غلې کېناستې شوې او تا اوسه پورې وضاحت ونه کړ ما ته اطلاع راغلې ده وی فوجیانو ته منت کړی ده چې ما دې پی ټي آی کې پرېږدی ځکه چې دغه خلک به کېږي ځکه د دې پی ټي آی ما سره په کلي کې 2 کسان په لاره نه ځي تاسو که پښتانه وې زموږ دا خو بې لالچه خبرې وې خدای خدمتګار و باچا خان د څه لالچ خو جیلونه به ډکېدل ظالمانو دغه خپل لیډر نر خو ورته چرم نه شو ویلی ځکه چې د نرانو خو پکې څه شته نه خو چې یو سړی در سره دونه ښېګړه وکړي یو سړی تا د پیش نه پیشم خان کی یو سړی تا دې حد ته ورسوي نو ظالمه دا جیل څه دونه سخت کار نه دی دا جیل او دا قید او دا سختی او چې ته د ده نه شوې نو پښتنو سوچ وکړې دی به د چا شي هغه بل صاحب چې وزیر اعلی کړی و نه هغه دواړه یو ځای شوي دي د چک چو ګوډاګۍ م ورسره ګرځي راګرځي بله ورځ یې تقریر کوو ما یې تقریر واورېدو داسې مخې له راغی نو خبره کوي وي زه نه او ایمل خان وایي چې دا ملایان غله دي بیا یې وضاحت کوي چې زه نه دا ایمل خان ویلي دي نو بھائی زه خو یې سړی یم چې په چا کې څه کیسه یي ورپسې پډاکه کوم او ایمل دا ویلي دي او ویم ایمل دا ویلي دي او ویم چې دا د ملایانو گورنر چې دی دا غل دی دا ملایان چې دلته د کابونو کې را وزارت یې غشتي ظالمانو پېښور خلکو نه تپوس وکړې د دې پټکو نه دا ټولې سیکرټ ډکې وې او دقه شیزونه چې روان وو دا خو زه پډاکه ویم خو محمود خانه کو د ایمل دا خبرې تا ته داسې اقوال زری ښکاري چې ته ځای ځای کې زما خبره کې نو دغه سره تړلې د ایمل تا پسې خبره کوي هغه هم بیا واوره او هغه خبره زما دا ده چې په دې پښتونخوا کې د محمود خان او د پرویز خټک په شان بیمانه بې مناسبه دا اډو د سره سیاستدان دینه او چې پښتانه په کم ځای مینې پکار دی چې په اګو او په ټماټرو باندې روز مې ستا په کلي کې جلسه کړې او انشاءالله کو دا فرشتې چې هغه به در سره نه دې ځل نه اور موږ انشاءالله وروڼو دونه به همت کوو چې دې ځل به د فرشتو لارې نیسو انشاءالله چې بیا ګوتې مروړو همت به دا کوو او چې د دې فرشتو لارې موږ ونیسلې نه محمود خان شته نه پرویز خټک شته نه ملا شته نه پی ټي آی شته واحد او واحد په ټوله پښتونخوا کې یو سره ټوپۍ ده یو سره جنډه ده او یو باچا خاني ده موږ ټول عمر او دا الحمدلله چې څنګه د مشرانو نظریې باندې فخر کوو نو په دې خویم فخر کوو چې مشرانو راکې راچولې دی مختلف لیډران به راځي مختلف خلک به راځي څوک به درنه ووټ غواړي چې ووټ راکړه چې وزیر اعلی شم څوک به وایي ووټ راکړه چې سپیکر شم زه الحمدلله د ولی خان کړوسي د نوسي د باچا خان کړوسي او د اسفندیار خان زوی د پښتنو په مخ کې په هر میدان دا لوز کوم چې انشاءالله یو سرکاري نوکرۍ کې به مو نه ویني زنده باد ځکه کور په کور کلي په کلي کچکول ګرځوم زما هېڅ ذاتي لالچ نشته ځکه کور په کور کلي په کلي کچکول ګرځوم زه د خپل قام د خیر کچکول ګرځوم زه د خپل قام د حق کچکول ګرځوم زما سیاست په یو لاره څوک نشي ختمولی
انګریز راغی، قیوم خان راغی، بل راغی، بوټو راغی، ضیا راغی، مشرف راغی، نواز شریف پکې په سر طلق ورکړو، اخره کې پکې لالام ووي. زه به دله پارټي ختموم. دا پارټي د چا پلار هم نشي ختمولی. انشاءالله. دا سیاست د چا پلار هم نشي ختمولی. خو زما سره خبره وکړې، زما سیاست کې نور لالچ نشته، زما سیاست کې نور غرض نشته. ما ته ووایه چې د پښتنو په خاوره به امن وي، ما ته ووایه چې د پښتنو خاوره به د پیسې دپاره یا د نورو ملکونو د مفاداتو دپاره په جنګ کې نه سوځي. ما ته ووایه چې زما په خپله خاوره به خپل اختیار وي، زما بچي ته به خپل وسایل ملاویږي. ما سره دا خبرې ومنه، زما سیاست دې ختم کړو، زه به په ارام په کور کښېنم، زما نور هېڅ نه دي پکار. زما د خپل د قام بچي حق پکار دی، زما د قام د بچي حفاظت پکار دی، زما د خپل قام بچي دپاره امن پکار دی. او چې زه تعینم چې کو دا هر څه سیاست په لارې کوم، نو چې تر څو دانې میلاو نو د باچا خان او د ولی خان وینه لرم. دا سر به قلمیږي، خو د خپلې خبرې نه به انشاءالله رستو کېږي نه. سیاسي لار به لټو، دغه حق به ګټو. او حق زما څه دی؟ نن زه په صوابۍ کې ولاړ یم. زما د صوابۍ دا علاقه ټول پاکستان رڼا کړی دی. سند، پنجاب، بلوچستان، ټوله پښتونخوا کارخانې پې چلیږي. خو زما د صوابۍ خاوره کې به تیاري، دا خبره زمانه نه برداشت کول. د باچا خان بابا د پیروکار زه دا منم چې په دې پنډال کې ناست او په پښتونخوا کې چې څونه د باچا خان بابا د سوچ او د فکر خلک دي، هغوی چې دا خبره اوري هغوی نه دا نه برداشت کړي. زه 6,000 میګا واټ بجلي جوړوم. زما د خپلې صوبې ضرورت 3,000 میګا واټ بجلي ده. په دې 6,000 میګا واټ بجلی کې زما د بجلي نی، زما د کلي علاقو کې تیاري، په پښتونخوا کې د اسم نی، مزې د پې نور خلک کوي او الټه راپاسي موږ ته ګوته نیسي. وي دا پښتانه چې دي دا د بجلۍ غلا کوي. غلو هغه خلک چې دا کم موږ ته لګیا دي، غله خو تاسو یې، غله تاسو یې. خلک ته یو کور دوه کور خبره کوي، تاسو غلې یې چې زما د ټول قام په حق هم ډاکا چولې ده. زما بجلي پټوې، درته وایم چې پټوې او بیا ما باندې را خرڅوې. دا خو شکر وکړئ چې پښتانه بلونه درکوي. دا خو شکر وکړئ چې پښتانه د دې نه یو قدم دوه قدمه مخکې نه ځي. میټر بند کې وی لګوي او بند کې ټوله میاشت یې مه چلوي، بیا به هم در پسې بل راځي. د دې وجو ته لاړ شه. د دې وجه دا ده چې پنجاب کومه بجلي جوړوي، هغه بجلي په مختلفو طریقو کمپنو سره هغې منلې ده. هغې کې داسې معاهدې پنجاب والا کړي دي چې په هغې په قام اوور پینګ به ضرور راځي. مثال یو کارخانې والا ته یې ویلي دي چې 500 میگا واټ بجلي به ته جوړی. اوس کو د هغه دا 500 میگا واټ بجلي خرڅېږي او کو نه خرڅېږي. هغه سره دا معاهده ده چې هغه ته به د 500 میگا واټ بجلي پیسې ملاویږي. داسې د کویلې نه، فرنس اویل نه او د هغې پنجاب کاته کې زم ورویشتې. نو پښتنو کو چرې دا یو حق، دا خبره زما یاد ساتئ. جوابي والو او موږ ټولو پښتنو دا ایمان تیر کړه چې دا یو حق خپلو. کو موږ چرې دا خپله بجلي خپله کړه، دا یاد ساتئ چې تش په دې بجلۍ خپلولو دا ثوابۍ چې ده دا به انشاءالله خپل دې ثوابۍ کې به چاته کچک وسه ښکاره نه شي. په دې ثوابۍ کې به انشاءالله د ماشومانو د ترقۍ خبرې کېږي. زمونږ داسې دا ټوله پښتونخوا د وسایلو ډکه ده. دا خبره زه نه، د 100 کالو نه درته زما مشران لګیا دي. ګرانو وروڼو، کو موږ چرې دا خپل اختیار خپل کړو، کو موږ په دې خپله خاوره چې دا خپل اختیار چې موږ ټول عمر چغه والی ده چې ما خپل بچي له خپله نوړی راوړه، ځکه چې زما خاوره تیل لري، ګیس لري، بجلي جوړوي، یورینیم، نیپرایډ، کرومایډ، سلفر، کاپر، څه شیزونه، کول، کویله جوړېږي. دې کې لکه تاسو وګورئ د باجوړ نه والی تر هغه وزیرستان کې چې کوم زمونږ د اوچه میوه ده چلګوزې، چې زما په خیال هکاریان به شو موږ ټول. خو زما په وسایلو خامار ناست دی. اول د انګریز په شکل کې و، انګریز نه بچ شو، د انګریز غلام پې کېناست. زما بچي پرېږدي، زما وسایلو باندې د بل بچی موړ دی، زما وسایلو باندې بل بچی لګیا دی، دنیا سره مقابله کوي. خو
خو زما بچی نار دی تږی دی اوږې دی بې تعلیمه دی بې سهولته دی لاره کوڅه مې کچه ده بچي مې خپې بلخپې دي وسایل زما دي نو ګران وروڼو انشاءالله خپل حد الوسع کوشش وکړو زمونږ عمل د یو الیکشن پورې نه دی زمونږ لار زمونږ منزل یو الیکشن چرې هم نه دی انشاءالله په دې لوز چې تر څو جمدي یو د باچا خان بابا په سوچ او په فکر د خدای خدمتګارو په عمل به انشاءالله د خپل قام دپاره د یو خبر نه نرستو کېږو د خپل قام دپاره به ودرېږو ګران وروڼو دلته ستونزې دي او ستونزې موږ په زوره په موږ راچولې شوي دي هغې کې مثال به زه د تعلیم ووایم موږ له خدای موقع راکړه موږ دې ضلعو ته یونیورسټیانې یوړې دې صوابۍ کې الحمدلله عوامي نیشنل پارټۍ په صوابۍ کې یونیورسټي جوړه کړه په دې تمه او په دې کوشش چې صوابۍ کې به یو د زنانه او یو د نارینه و چې په صوابۍ کې به تعلیم زیات شي دا نور خلک رالل هغوی په دې ارمان او په دې کوشش چې دا تعلیمي ادارې دې بندې شي دا تعلیمي ادارې دې د دې سټرکچر دې وغورځېږي دا د کلاپس شي پښتنو دا در سره انشاءالله زما لوز دی څنګه چې باچا خان بابا د خپلو بچو د تعلیم لپاره ټول عمر کوشش کړی داسې زمونږ نظریه تړلې د هره خبره د خپل تعلیم ده هم په دغې لړ کې ما خپل قام دپاره کوچرې زمونږ قام په عوامي نیشنل پارټۍ باندې اعتماد کوي نو دا ما کلو اعلان کړی دی چې په پښتونخوا کې 38 یونیورسټۍ دي 38 په 38 کې به انشاءالله ماشومانو ته مفت تعلیم ملاوي خلک وایي دا به څنګه کوي موږ چې یو خبره کوو نو موږ له چل راځي چې سر ته به څنګه رسو او انشاءالله دا به درته موږ ښایو چې دا به موږ سر ته څنګه رسو تاسو وګورئ چې زمونږ د یونیورسټو نه ماشومان اوسې لګیا دي د فیسونو د وجې فیسونه اسمانونو ته رسېدلي دي د دې بچو تعلیم د دې بچو ضرورت کم د دې قام ضرورت ډېر دی لہذا زه د دې قام د کشر په حیثیت دا ګڼم چې د دې بچو د تعلیم لپاره به انشاءالله هر قسمه کوشش کوو دغسې چې په څونه یونیورسټو کې موږ سره طالب علمان جینکې دي د خپلو د خویندو د لوڼو د تعلیم د پرمختګ دپاره به انشاءالله هغه ټولو زنانو ته په هر یونیورسټۍ کې چې سبق وایي 5000 روپۍ ماهانه سټایپنډ ورکوو چې هغوی دې خپل تعلیم هم وایي خپله لږه ډېره خرچه دې کوي او داسې طریقې سره د زنانه راځي او هغوی د تعلیم ته رجوع کېږي او دې سره سره زمونږ د خاورې لیکچررانو سره چې کوم ظلم روان دی په دې صوابۍ یونیورسټۍ نه په دې تیر دور کې 30 دي کو څونه خو 15 40 15 پروفیسران او لیکچرران یې ته بوتلل موږ به انشاءالله دغې د خاورې بچو دپاره چا چې دونه کوششونه کړي دي پی ایچ ډیانې یې کړي دي لوی لوی عمرونه تعلیم ته وقف کړي دي او په دې سوچ چې خپلو بچو ته به راروان مستقبل ته به رڼاګانې ښایو تعلیم به ښایو د هغې دپاره انشاءالله عوامي نیشنل پارټۍ کو په حکومت کې راله د هر یونیورسټۍ لیکچرر یا پروفیسر چې کوي هغه دپاره 15 لکه روپۍ د کال به هغه ته ملاویږي دا به خاص د ریسرچ دپاره او دې کې زمونږ 2-3 سوچه دي ریسرچ به هم کوو لوکلی په خپلو علاقو په خپلو کیسو د صوابۍ استاز پکار ده چې د صوابۍ په دې بجلیګر او د بجلی په نظام ریسرچ وکړي عوامي نیشنل پارټۍ به ورله 15 لکه روپۍ ورکړي د صوابۍ یو استاز د صوابۍ د تماکو په ټوبیکوسس د ریسرچ وکړي داسې د دنیا نور شیزونه دي داسې زمونږ سوات کې باجوړ کې دیر کې بونیر کې ملکنډ کې لاندې اړخ ته ځه کوهاټ هنګو نو خپل پروفیسران د انشاءالله په خپلو علاقو ریسرچز کوي هغې ته به 15 لکه روپۍ
ملاویږي د هغې د ریسرچ خرچه وي داسې رونو بلا سوچ و فکر د زمونږ د خپلو بچو دپاره خدای مکه د حکومت لالچیان نه یو بار بار یې درته واضح وکړو چې د حکومت لالچیان نه یو د حکومت دپاره هیڅ قسمه سودا کولو ته تیار نه یو واحد لار کو خپل قام را باندې اعتماد کوي نو بیا به یې کوو خو بیا به یې واحد د قام په اعتماد د قام د خدمت دپاره کوو چا سره کو سودا ته کینو د هغې خدمتونو ته نه یو تیار لهذا موږ چا سره سوداګانو ته نه کیږو زه ټولو ملګرو ته شاباشي وایم په دې کامیاب او په ښکلې پروګرام زه نوابزاده لالا نوابزاده زه لالا نوابزاده ته مبارکباد ورکوم او انشاءالله تاسو ټولو پښتنو نه به دا تمه کوم چې د خپل رور سره په پښتو کوئ زمونږ شاهنواز خان سره به پښتو کوئ انشاءالله ثوابه به خپله مینه موږ ته د تحفو په شکل کې راکوي زه مشکور یم د ټولو تنظیمونو مشکور یم د ټولو ملګرو مشکور یم د پی اس اف د ځوانانو مشکور یم د سالارانو صاحبانو مشکور یم د نورو ځینې تنظیمونو په خصوصي توګه مشکور یم د میډیا د ملګرو او بیا د ټولو نه خصوصي مشکور یم د پولیس د خپلو وروڼو د خپلو مشرانو چې زمونږ د جرګو له حفاظت ورکړه اجازت درنه علم اجازت علم په دې شعر وی پښتونه د پښتو پښتون نشان چې وي جم دی پښتونه د پښتو پښتون نشان چې وي جم دی تر څو چې دا دنیا وي باچا خان به وي جم دی ډېره مهرباني والسلام